الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. سیدنا آدم علیہ السلام تذکرہ مونږ شروع کړی وه او په کې اصل مقصد دا و چې د انبیاء کرام علیهم السلام په باره کې خلق څه دروغ وایي، څه بې بنیاده خبرې کوي او بیا په هغې بې بنیاده خبرو عقاید او اعمال د هغې بنیاد کېږدي او څه عقیده او ساتي او څه اعمال خپل کی. قوم سره همدردي دا ده چې دې ته اصل صورتحال ښودلی شي چې دا کم واقعات یا کم لطائف یا کم بدعات د کمې واقعې په بنیاد باندې خوارې شوي دي چې د هغې اصلیت واضح شي. په دې کې مقصد د چا سره دشمنی یا د چا مذاق اړاول یا طنز کول نه دي مطلب، بلکې د خپل اصلاح سره سره د مسلمانانو د اصلاح فکر دی چې ایسے نه د یو غلط عقیدې او د یو غلط عمل په بنیاد باندې د جهنم مستحق نشي. سیدنا آدم علیہ السلام واقعہ مونږ شروع کړی اول په دې وا چې اخو ابوالبشر هم دی، لیکن قرآن مجید د هغه واقعه اول نقل کړی ده. بیا ګورو وروسته انشاءالله چې آیا زمانی ترتیب وساتو او که نه هغه ترتیب به بهتري په کم ترتیب چې قرآن مجید واقعات لیکلي دا چې کله واقعه ختم شي هغې نه وروسته بیا خبره کوو. تو 13 جمعو کې 3 جمعو کې مونږه د سیدنا آدم علیہ السلام په باره کې ویلو چې الله رب العزت هغه د ځمکې نه خوره حاصل کړه او د هغې نه وروسته الله رب العزت سیدنا آدم خلقته بیدی الله په خپلو لاسونو جوړ کړو او بیا د هغې مختلف اطوارو ادوارو هغه هم ټول ویلی دي چې دا اول هغه ګلې شوې خټه شوه، بیا توره شوه، بوی یې وکړو، خمبیره شوه، هغې نه وروستو د هغه کالبوت هغه جوړ شو او هغه حما مسنون و، یعنې چې پوخ یې که د ټیکري غوندې اواز به یې کو. تر دغې پورې دا څیزونه مونږه د قرآن مجید رڼا کې ویلو. عام تفاسیر چې کله مونږ ګورو یا عام مبلغین واعظین علما غمونو کې خادو کې ځای په ځای جمعو کې تقاریر کوي نو داسې عجیب و غریب خبرې بیان کی چې هغه نه قرآن مجید کی وي او نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کوي. مثلا دا پکې یو مشهور قصه ده چې کله د سیدنا آدم علیہ السلام کالبوت جوړ شو نو شیطان به د هغه نه غیر چاپیر ګرځېدو، دشمني ښکاره کړه، نو هغه باندې توکاڼې توکړل. نو بیا خلک وی چې هغه توکاڼې ملایکو هلته نه راواغېستل، ویې غورځول، نو وي د هغې نه سپی پیدا شو. نو بیا په سپي کې داسې خوی دی او داسې خوی دی، شیطاني خوی هم دی پکې، انساني خوی هم دی. ناخیت سپی پیدا کو، بل طرف ته وایي خلک چې د انسان دا سره کوم چې ورته موږ نوم وایو نو دا د هغې نه پیدا شوی دی. دا ښه خوندوره قیسه ده بېشک،
د وخت تیرولو دپاره یو ښه څیز دی سړی پې وخت ټرکاوی لیکن قرآن او سنت کې د دې باره کې څه ذکر نشته دا واقعات خو د سیدنا آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې دي یعنې هغه له غوښه او هډوکي نه ورکړي شوي نو دا واقعه دلته څنګه خوره شوه د دې واقعې دپاره اول موږ سره مرکزي ذات د الله رب العزت دی نو که الله رب العزت په خپل قرآن مجید کې د دې په باره کې څه ویلي نو موږ ووایو چې دا ټیک ده دویم سورس موږ سره په دې باب کې سیدنا محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم دی دا په هیڅ حدیث کې هغه دی ضعیف ولې نه موضوع دی ولې نه په هیڅ حدیث کې په دې باب کې څه خبره نشته دا محض یو قصه ده کله چې موږ قصه لفظ ووایو نو په دې پوهېدل پکار دي چې د دې څه بنیاد نشته دا یو قصه ده او موږ ته چا ویلې ده نو موږ ته هغې خلقو ویلې ده چې هغې ټول عمر په الله او د هغه په رسولانو دروغ ویلي دي بني اسرائیل دا خو ډېر ظالم قوم یو قوم چې په یو مجلس کې او یا پیغمبران قتلوي د هغې د خبرې به څه حیثیت وي دا خو مونږ نرمي کوو د هغې قوم سره چې د هغې بعضې خبرې مونږ واخلو ورنه هغې د دې مستحق نه دي چې د هغې څه قول نقل کړی شي داسې واقعاتو ته مونږ اسرائیلیات وایو یعنې هغه واقعات چې قرآن و حدیث کې نه وي مخکني کتابیانې بیانوي نو دا وي اسرائیلیات چونکې د دې نه خلک دا عقیده جوړوي دا استنباط ته کوي چې سپي کې دواړه خوبۍ موجود دي و دا استنباط د هغې څیز نه کول پکار دي چې هغه صحیح وي چونکې دا واقعه بې بنیاده ده په دې وجه باندې مونږ د دې تنقید کوو ورنه دنیا کې په اربونو دروغجنې قصې مشهور دي مونږ یې ته څه نه وایو خو د دې نه دوه استنباطات کېږي یو دا چې نوم د انسان کم چې په خېټه کې دا جوړ شوی دا هغه ځای نه دی او دویم دا چې د سپي پیدایش د دغې نه شوی دی دا استنباط دی او دې بنیاد باندې نن خو یورپ سپي له ډېره ترجیح ورکوي د هغې د سپو باقاعده جهازونه وي د هغې صفا کوونکي خلک وي ځان سره یې سملوي خوراک ورکوي اسکاک ورکوي لوبې کوي زموږ نوی نسل هم دې طرف ته روان شوی دی او د خلقو خیال دا چې دا ډېر ښه خلق دی ځکه چې سپي سره د دې دومره مینه ده او د هغې ډېر قدر کوي لیکن دا قوم به څه ووایي چې د هغې سپي سره خو قدر شته دی د سپي سره عزت کوي هغه له احترام ورکوي لیکن پلار او مور ته احترام په نظر نه ګوري خلقو ته دغه سایډ ښکاري چې د سپو حفاظت کوي لیکن پلار مورې چې کله د ګټې وټې نه وځي نو هغه بیا اولډ ہوم او اولډ هاوس ته رسوي او په کال کې ورځ ځي ایسټر کې چې کله مناویږي نو هغې ته څه خوشحالی ورکړي ښکاره شي او بیا راشي او هغې سره تصویرونه وباسي دا مرضونه نن عام شوي دي حاجي صاحب حج له لاړ شي نو هغه هم کعبې ته شا کړي او ځان له تصویر وباسي دا څه بېدینۍ دي بدتمیزۍ دي دې ته څه ضرورت دی سړی د دې لپاره حج یا عمرې له ځي چې خلقو ته ځان وښیي زما د زړه یقین دا دی چې دا ټول ریا کې راځي 15 لکه روپۍ 6 لکه روپۍ سړی لګوي حج باندې دې لپاره چې دی سیلفي وباسي او د دې لپاره چې خلقو ته وښیي چې زه حاجي شوی یم دا ریا نه او داسې دي مونږ الحمدلله 5 وخته مونځ کوو لیکن مونږ ځان ته سیلفي نه لګولی
چې دلته یو تصویر وباسه چې صاحب مونځ کوي او صاحب اودس کوي، صاحب فلانی سره ملاویږي، صاحب فلانی سره ملاویږي. عبادات داسې نه دي تباه کول پکار، دا خود غرضه راغلی دي. کم خلک چې چرته کال کې یو مونځ کوي نه د هغه تصویرونه وباسي، او کم خلک چې مسلسل منځونه کوي نه د هغه مونځ کې سیلفی نه وي. کم خلق چې په هغې باندې الله حج او عمره حج فرض کړي، نه ډېرې عمرې هم کوي ډېر حجونه هم کوي، مسلسل ځي لیکن د هغه تصاویر نه راځي. دا د یورپ اتباع کې مونږ دا کوو. هغه خلک ښي خلکو ته ده چې ما د پلار عزت وکړو، د مور احترام مې وکړو، لړم هغه له مې ایسټر کې عید مې هغه ته وویل عید مبارک، اختر مبارکي مې ورکړه، دا مې وکړل دا مې وکړل. منځ کې د هغې سره احترام د خپلو سپو شته دی لیکن د پلار مور نشته دی. چونکې دې واقع نه استدلالات غلط کی، د دې وجې نه موږ د دې تنقید کوو چې د هیڅ ثبوت نشته شریعت کې. د سیدنا آدم علیه السلام کې د سا چولو نه مخکې چې څه خبر موږ له راکوي نه به الله په خپل کتاب کې راکوي، یا د هغه آخري پیغمبر چې هغه له به وحی راتله نو پکار دا و چې دا خبره هغه کړې وی. نو چې کله هغې نه ده کړې نو دې ته مونږ منل خو پرېږده، اورېدو ته هم تیار نه یو. په دې څیزونو فضولیاتو مونږ وخت نه تېرو. اصل کې دا چې اسلام کې دا اسرائیلیات راغلي دي د یو دوو صحابه کرامو په ذریعه، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص او سیدنا عبداللہ بن عباس. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې حدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج، نو دې دوه صحابو دې کې ډېر زیات روایتونه د هغې نقل کړي دي، او د هغې وجه دا وه چې هغې خبر د دې نه چې کوم صحابه کرامو ته مونږ دا واقعات بیانو نو هغې په دې پوهېږي چې دا اسرائیلیات دي، هغې غلطي نه ده کړې. محض هغې د علم د تبادلې دپاره کوي. زمونږ دا څومره سیمینارز ورکشاپس مباحثې چې سکولونو کالجونو یونیورسټو کې کېږي هغې کې هم دغه شان تبادلې د یو بل د خیالاتو نه سړی خبر شي. دا د علم یو ذریعه ده، خو دا د رستو خلقو جهل دی بیا چې هغې د اسرائیلیاتو په بنیاد باندې یا د قرآن تفسیر کوي یا په هغې عقیده جوړوي یا په عمل جوړوي. هغې غلطي نه ده کړې. دا خو علم دی څنګه چې موږ د ساینس علم کوو، د جغرافیې تاریخ علم کوو، نور بے شمیره علمونه حاصلو نه اسرائیلیات و واقعات یو علم دی، یو پوهه ده، یو سمجھ دی، لیکن په هغې د څه عمل یا د عقیدې بنیاد کې ښودل غلط دي. اصل خبره دغه صحابه کرام ماشومان نو هغې په دې پوهېدل. وروستو خلق نه اهل رالل نو هغې د دې واقعاتو نه استدلالات کول شروع کړل. داسې ډېر صحابه کرام شته دی چې هغې په لاس باندې څه د یهودیانو یا د نصرانیانو کتابونه میلو شوي دي. د هغې شاګردانو به هغې ته ویل موږ ته احادیث بیانوه او کوم صندوق چې تا ته د اسرائیلي واقعاتو میلو شوی دی هغې نه موږ ته روایتونه مه کوه. یعنې پوهه خلقو په حدیث نقل کول، اسرائیلیات به نه اخیستل. زمونږ دا آسان کار دی ځکه عوام په قصو خوشحالېږي. دې د چې ناشنا قصه یې وکړې د ځانه ورته یو دروغجنه کیسه یې جوړه کړه نو دی هغې ته سر څنډوي. لیکن هغه کتاب چې هغه بالکل بالحق انزلناه بالحق نزل، الله حق سره نازلول شروع کړي او حق سره راورسېد، د هغې ورته وضاحت کوه په هېڅ پروا نشته. دا الله هغه رسول چې د هغه مثال کائنات کې نشي پیش کېدی، د هغه حدیث ورته واضح کوه، په هغې غوږ نه ګرېږي، شای نه ګرېږي. خو بې بنیاده قصه یې ورته کوله په ډېر خوشحالي، ډېره جمګټه یې جوړه کړې. دا د بې علمۍ دلیل دی. کوم علما چې هغې دا حرکتونه کوي نو دا د هغې د علم بنیاد هم ښیي چې دا په خپله څومره علما دي. نو بهر کیف دغه دروغجنه خبره ده.
حدیث چې ما ویل دی پای کې د سیدنا آدم علیه السلام په باره کې مونږ ته څه بنیادي او څو خبرې کوي. زموږ چونکې درس شروع دی د دې وجه نه کوشش کوئ چې وختي ټایم کې راځئ، ځکه زه به انشاءالله فیکس 1 بجه باندې مونځ ته ودرېږم. کوم چې ټایم دی د هغې مطابق به دا بیان به ډېر مختصري، دا به اوږدېږي نه، ځکه چې وروسته بیا ما ته 2-2.5-3 غنټې پورې د قرآن درس کولم دی. کم کسان چې بار دي نو باید چې هغوی په وخت راځي او ټایم باندې راځي. هغه نور کله مونږ 10 منټه یا 13 منټه وروسته کړو، دې دوران کې به وروسته کېږي نه انشاءالله. حدیث وایم درته. حدیث کوم چې امام مسلم نقل کړی دی دا دی کتاب البر والصلہ والآداب کې، دا 45 نمبر کتاب دی اور دې کې باب دی باب خلق الانسان خلقا لا یتمالکو. د انسان داسې پیدایش چې دی به برداشت نشي کولی. د باب عنوان دغه دی لا یتمالک، کنټرول به دی ډېر کم کوس کوي. باب 1 او حدیث کم چې دا مونږ سره نسخه دا دیتا ناشرون والا نسخه مؤسسان ناشرون، د دې نمبر دی 6649 او چا سره که د فؤاد عبدالواقی نسخه 15 جلد کې نو د هغې نمبر دی 111 او بیا ډیش 2611. دا مختلف نسخې دي. د دې نسخې کمال دا چې دی کې 2-3 نسخې دي استعمال کړي دي. و دې حدیث کې مونږ ته د سیدنا انس رضی الله تعالی عنہ مرفوع روایت مونږ ته بیانوي چې لما صور الله آدم فی الجنه، کله چې آدم لا شکل ورکو سابقې نشته له شکل یې ورله ورکو، یعنی جوړ شه آدم علیه السلام جنت کې جوړ کړی دی. فی الجنه دا جنت ذکر حدیث کې هم دی او قرآن کې هم دی. نو په دې باندې ځان پوهول پکار دي چې دا څه باغ نه دی. کم خلک چې تعویل د دې کوي چې دا باغ کې پیدا کړ، باغ نه راکوز کو فلان شاید هغې خلقو په ډونګي نظر قرآن و حدیث نه دي کتلي. د امت مسلمه ټولو دا عقیده ده چې دا جنت هغه جنت ته کم ته چې به انسانان مسلمانان په قیامت کې ور داخليږي د حساب کتاب نه رستو، دې ته جنت الخلد وایي. البته معتزله د دې قائل دي چې دا جنت الخلد نو. د دې سيزونو مقصد د چا تنقید نه، خو بعضې خبرې مشهور شي خلک په هغې رواني فلانې وایي فلانې پرېږده. د امت مسلمه عقیده دغه ده. د یو سړي د غلطۍ اتباع کول دا مناسب نه وي. هر چا چې ویلي درست نه دی ویلي. تو جنت الخلد کې الله پیدا کړ. په دې اعتراضات هم راځي چې جنت نه خلک بار نه وځي، بیا ادا کېږي دا علاقې چې سړی دنیا ته راشي دلته جون تیر کې او مړ شي او بیا جنت ته لاړ شي، نه بیا نه راوځي. آدم علیه السلام لا دنیا ته نه راغلی، هغه د عمل په بنیاد دلته نه دی، هغه الله د خپل قدرت او فضل په بنیاد دلته کېنولی دی. دا سوالات غلط دي. دا کوم چې کېږي دا د معتزله اعتراضات دي. حاد الارواح کې دا تفصیلاً کتی شي. کله چې الله رب العزت سیدنا آدم جوړ کو، یعنی هغه شکل ورکو، هغه کالبو دی جوړ کو، ترکهوش ما شاء څومره مودې پورې چې الله غوښتل نو پرېښودو. په بعضې احادیثو کې د 40 کالو ذکر شته چې 40 کاله دغه شان پروت. دا د صحیح مسلم حدیث دی او صحیح بخاری کې په دې باب کې لیکلي دي چې کله الله آدم علیه السلام جوړو پیدا یې کړ، هغه تصویر ورکو.
دا هم دغه قسمه صحیح بخاري ده د مؤسسان ناشرون. په دې کې کتاب الاستیزان 9 کتاب دی او په یک لومبنه باب دی بابو بدو السلام د سلام ابتدا. حدیث نمبر 6227. د پیدائش کې تا د خیو چې الته صرف دا وایي چې الله رب العزت آدم جنت کې پیدا کړ نو پرې خودو څومره مودې پورې چې پرې خود. د حدیث کې دا قد تذکره ده او دا روایت ده د سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل خلق اللہ آدم علی صورته طول 60 ذراعا. اللہ چې آدم لکم شکل ورکو نو ورېږه هغه د هغه شکل کې پیدا کو. دا حدیث مشکل حدیث دی د عوامو د کار نه دی. انشاءاللہ شاگردان ته مونږ وښیو چې اعلی صورت یې څه مطلب دی. خلق الله آدم اعلی صورته. الله آدم پیدا کو پشکم شکل چې الله غوښتو. طول 60 ذراعا د هغه اوږدوالی 60 ذراع. ذراع زمونږ خلک معنا ګز کوي لیکن عربی کې ذراع یو لاس ته وي 1 ہاتھ. ہاتھ دا مطلب چې درمیاني سړی د هغه د ګوتې نه والې تر سنګلې پورې دې ته وایي ذراع. نو پاکستانی ګزونه چې موږ دې نه جوړو 2 سنګلې غالبا یو ګز وي. نو دا چې 60 ذراع شو نو هغه 10 ګزه شو. دا ډېر طویل شه طویل القامت. یعنی الله ډېر طویل قامت هغه ورکو. د حوا ذکر په خپل ځای باندې کو طویل القامت یې جوړ کو. بیا نور حدیثو کې دا راځي چې د هغې نه وروستو الله عمرونه هم کموي او د هغې نه وروستو قدونه هم کمیږي. په دې وجه کیسې چې کومې خلک چې عادیان او سمودیان دومره دنګ وو چې اسمان ته به رسېدل یا د اسمان نه به ټیټ ګرځېدل دا دروغ وایي. عادیان او سمودیان هم د سیدنا آدم علیه السلام بچي دي. د 13 ګزو نه بره د هغې وجود نشي کېدی. او کم خلک چې ساینټسټ دي د هغې دې په دې پوه شي چې د انسان قد دومره دنګ نه وي. دې ته که څه زاړه آثار میلاویږي قدیم نه به انسانان نه وي. قرآن و حدیث کې کمال لري چې دا د الله گفت دی د الله وینا ده. سائنس د انسان تجربه ده. هغه هډوکي د انسان نه علاوه د بل سیز هم کېدی شي. د بل سیز کېدی شي چې دې نه معلومیږي چې انسان دومره زموږ مخې ته قرآن و حدیث پراته دي. مونږ سائنس ته غلط نه وایو بلکې په دې بنیاد غلط وایو چې هغه د قرآن خلاف کوي. دلته د دې دا مطلب نه چې ګنې هر ساینسي نظریه د قرآن و حدیث خلاف خلک بحث نه ګډوډوي. بعض ساینسي نظریات د قرآن و حدیث خلاف دي او بعض ساینسي نظریات د قرآن و حدیث مطابق دي. کم چې مطابق دي نو هغه اخلو، کم چې مطابق نه دي نه پرېږدو. او دا یوازې دغه نه بلکې دا د ټولو اقوالو او افعالو دپاره خبره ده. نو کله چې الله پیدا کړو دا حدیث د صحیح بخاري دا خو به انشاءالله بل جمعه کې پوره کوو. البته د صحیح مسلم حدیث پوره کړه. الله دا پیدا کړل سیدنا آدم علیہ السلام پیدا کړ جوړې کړ کالبد تیار شو. ترکهو هغه پرېښودو ترکه مې چې هغه غوښتل الله. فجعل ابلیس یطیف به. نو دا جوړول د ابلیس دپاره عجیبه ښکارېدل. ویل چې دا لاس شی ابلیس و ملائکو سره ابلیس د ملائکو استاد نه دی. د هغه نوم عزازیل هم نه دی. دا ټول اسرائیلیات دي. په دې موږ یقین نه ساتو. ابلیس ته بس ابلیس وایي. ابلیس څه چل شروع کو جعل ابلیس یطیف به. هغه ابلیس د دې نه د ده نه بغیر چاپېر ګرځېدو. ناشنا ورته ښکارېده. دا څه شی دی تماشه یې کوله.
ينظر ما هو فلما رآه أجوفا عرف أنه خلق خلقا لا يتمالكو. هر چاله الله یو سمجھ ورکړي. دا مرغۍ تاسو وینئ دا په کومه طریقه باندې خپل جال جوړوي. دا پوهه چا ورکړې ده؟ ابوز مونږ یو ځای ته تللي وو جنازې له، د مونږ دا ګبینان مبینان ډېر لیدلي، خو هلته یو څیز کور جوړو څه ډېر عجیب و غریب و. معمولي غوندې بیا والا خوله داسې کړو بیا نوره داسې او د خټې نه یې جوړو سیری دی جنازهګاه کې و. ملګری ویل چې دا مچۍ ما یې مچۍ نه ښکاري، نه ډنډار راووته سره وړه ډنډار. سوال دا چې هغې ته دا چا ویلي، دا تعلیم چا ورکړی؟ ابلیس خو ابلیس ته دی که چې کوم مضمون راځي نو خلک وایي ابلیس په دې څه پوه شو او څنګه پوه شو. هر چاله الله یو سمجھ ورکړی. قرآن مجید دیتا فطری پوهه وایي. الذي خلق كل شيء خلقه ثم هدى. الله کائنات کې هر یو څیز ته یو تربیت ورکړی دی، یو تعلیم یې ورکړی دی. ته فطري تربیت وایي. پسپو کې په غویانو کې پخرو کې هر چا کې یو فطري سیسته هغې مطابق هغه ژوند تېروي. نو ابلیس خو بیا هم ابلیس دی که نه، صاحب عقل خو دی. د هغه چې آدم علیه السلام نه غیر چاپېر تاوېده د هغه د کالبوت نه نه ویې لیدل چې د خېټه خالي ده، ډډ دی دننه. یعنې الله پکې لا غوښه هډوکي خو نه جوړ کړي، ډډ د هغه شبیه یې ولیده. نو پوه شو چې انه خلق خلقا لا یتمالکو. دا مخلوق چې الله کم جوړ کړی دی دا به داسې چې دی به کنټرول نشي کولی. خېټه چې خالی شي نو پای کې بیا ډېر عجیبه عجیبه څیزونه راځي. شیطان چې کوم ګمان کړو د سیدنا آدم علیه السلام او د هغه د اولاد په باره کې نو وروسته به ثابتېږي چې هغه ګمان د هغه صحیح و. دا ګمانونه کله کله صحیح شي. مبارکیف دا حدیث موږ دې دپاره ووایي چې الله رب العزت آدم علیه السلام جوړ کو نو ابلیس ته د په باره کې د خپلې وسوسې یا د خپل ګمان اظهار کړو. دغه امر کافي ده. انشاءالله بله جمعه کې به بل حدیث وایو د صحیح بخاري. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمین.